پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مسلمان تعارف په خپل ذکر کړی دی او د مسلمان تعریف د حقوق العباد نه ذکر کړی دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان سره هغه ده چې د ژبې نه او د لاس نه بل مسلمان سره محفوظ وي. که چیرته بل مسلمان د ژبې نه یا د لاس نه دا محفوظ نه وي نو دا سړی مسلمان نشي کېدلی. نو په کار ده چې موږ تاسې بل مسلمان ته تکلیف نه ورسوو. هغه تکلیف که د لاس په ذریعه باندې، که د ژبې په ذریعه باندې، که د بل تش په ذریعه باندې، موږ چاته د تکلیف ورکولو سبب ذریعه نشو جوړ، بلکې هغه د راحت او د نرمۍ سبب جوړ شو. او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مسلمان تعارف په یو بله طریقه باندې هم ذکر کړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمای المؤمن من امنه الناس على اموالهم وانفسهم. وای مؤمن سره هغه ده چې د دنه د بل انسان مال، د دنه د بل انسان جان هم محفوظ وي. چې د یو سړي مال، د یو سړي ځان ته د بل چا نه تکلیف نه وي، پوه شه چې دا سړی صحیح مؤمن ده، دا سړی صحیح مسلمان ده. نو ګورئ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مؤمن سړي، د مسلمان سړي تعریف بیان کړی دی. د تعریف لپاره دا ضروري نه ده چې دا سړی دی صرف لمونځ کوي، دا سړی دی صرف روژه نیسي، دا سړی دی صرف زکات ورکوي، نه، بلکې د مؤمن سړي لپاره، د مسلمان سړي لپاره ضروري ده لکه څرنګه چې دا حقوق الله کې د سړي لپاره لمونځ ضروري ده، داسې د لپاره ضروري ده چې د بنده حق هم وپېژني. لکه څرنګه چې د لپاره روژه ضروري ده، زکات ضروري ده، حج ضروري ده، نوافل ضروري دي، داسې دته پکار ده چې یو مسلمان سړي ته تکلیف نه ورسوي، مسلمان سړي ته کنځلې نه وکړي، مسلمان سړی ناحقه قتل نه کړي، مسلمان سړي حقوق ضایع نه کړي، هغه سره په کاروبار کې ناپتول کې کمی او بیشي نه وکړي. نو لکه څرنګه چې د ایمان اسلام لپاره حقوق الله زیات اهمیت ته، داسې د حقوق العباد هم اهمیت ته.